ابل ورځ په ریاض کې سعودي عرب کې چې د سعودي دارالخلافه ده مونږ او تاسو ورته بلاد الحرمین وایو هلته یو فیسټیول شوی دی موسم الریاض په نوم باندې او اوس هم لا شروع دی. ای زما وروڼو په بلاد الحرمین کې چې ټولې دنیا ته د حیا درس ورکو بې پرتوګه او بې کمیسه خالص په نیکرو په چډو کې زنانا په سټیج ګډېدې او د دې نه لویه د افسوس خبره ده چې شاته ورته د کعبې شریفې او د بیت الله ماډل جوړ کړ. الله اکبر. ته چې هر څه کې کوه زما بیت الله د هغې ماډل مه جوړوه، د کعبې ماډل مه جوړوه. زړه مو پرې نړېږي. بت پرستی په هر ځای کې ناخوښه وه، خو چې د کعبې خوا کې کېدله رحمت للعالمین ته به ډېر درد رسېدل. د فتح مکې نه وروستو ړمبی کار نبی مهربان دا وکړو د کعبې د خوا نه یې بوتان لرې کړل، په یو یو نیزه باندې به یې یو بوت وهل او فرمایل به جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. بله ورځ مې د دې نه مخکې مې یو ویډیو کتله، شاید تاسو به ډېرو ملګرو کتلي، اوس هم په نیټ باندې موجود ده، چې دا اليوم الوطني د سعودي عرب وه، دا اوس دا 13 او په هغې اليوم الوطني باندې په مدینه طیبه کې په یوه کوڅه کې یوه زنانه یوه ښځه دا د موټر نه په شیشه کې بهر راوځي، کمیس یې نشته، کپړې یې نشته او دا لاسونه وخي ډانس کوي. خو د دې نه ډېره لویه د تکلیف خبره ده چې په هغه ویډیو کې ښکارېږي دا په مدینه کې په هغه کوڅه کې کړې ده چې په کیمره کې په شا باندې ګنبد خضرا ښکارېږي. رحمت للعالمین به څومره خفه وي. خو د سعودي عرب علما گفت نشي کولی. ولې؟ که څوک خبره کوي بل ورځ له به یې ګرفتار کړی. علماو ملګرو په پاکستان کې د جمعیت علماء اسلام ډیر قدر کوي. تاسو ته ازادي درکړې ده، نن تاسو په منبر باندې کېنئ. په مدینه طیبه کې په منبر رسول چې کوم امام الحرم خبره نشي کولی، ته یې دلته الحمدلله په پارلیمنت کې کولی شي، ته یې د پاکستان په چوک و چوراهه کولی شي. جمعیت علما دشمني مه کوه، دا ستا چترۍ ده، په دې الله تعالی ته د دغې ګندو څاڅکو نه بچ کړی یې. دا ستا دپاره قوت دی. خپلې خپې په خپله په تبر مه وهه، ځان مه تنها کوه، ورنه لاړ شه. شیخ صالح الطالب امام الحرم المکی چې کله یې په حرم کې د لیکلي شوي تقریر نه علاوه صرف دا ووي وی ای د سعودي حاکمانو د حرمینو د مکې او د مدینې په خاوره خو سینماګانې مه جوړوئ. او په هغه وخت باندې گرفتار شو، تر نن وخته پورې د مړو د ژوندي پته نشته دی. دعا کوئ چې زمونږ او ستاسو په ملک کې د علماو په لاس کې قوت دی. الحمدلله چې مونږ پې سترګې را برندې کړو، بیا زمونږ نه لوی لوی شاهان او لوی لوی بادشاهان معافي غواړي، ورنه نه م دې لیدلي. هغه مخکې ورځو کې د حضرت مولانا صاحب د کور نه پیرخانه نه وه جوړه شوې، سار به یو راتلو، غرمه به بل راتلو، ماښام به بل راتلو، په نیمه شپه به بل راتلو. دا د مولانا د علمیت قدر نه و، دا زما په اسمبلی کې د هغې 8 ممبرانو قدر و، د کومو 8 ممبرانو ووټ ته چې دوی په 26 آییني ترمیم کې محتاجه شوي وو. کو دا زما سره نه وی په مخ را لهم تقاعدک. دې وجې نه علماو ملګرو خپل ځان مضبوط کړئ، مستحکم کړئ. پاکستان زمونږ ملک دی الحمدلله، پاکستان مونږ آزاد کړی دی الحمدلله. مونږ په پاکستان کې د دوهري شهریت یا د یو داسې 2 نمبر شهریت ژوند نه تیرو. مونږ په پاکستان کې چې هر چاته چې دلته اکټر ته او کرکټر ته او شیمیل ته او فیمیل ته او هر چاته پکې دا حکومت حق حاصل دی. یو عالم دین او یو شیخ الحدیث ته پکې د حکومت حق څنګه نه وي حاصل؟ د حق حکمرانی مونږ ته هم حاصل دی. زما پګړۍ او زما ګیره
د دې دپاره نه ده چې د کلي د خان ملک په ډنډه باندې به زه کینم او زه به پاسم نه د خپل سیاسي قوت جوړوي زه به خپل سیاسي قوت جوړوم زه به د ختم نبوت د تحفظ دپاره خپل سیاسي قوت جوړوم زه به د الله د قرآن د نظام دپاره خپل سیاسي قوت جوړوم زه به د دیني مدرسو د بقا دپاره خپل سیاسي قوت جوړوم زه به پاکستان کې د عالمانو او د حافظانو جوړولو دپاره خپل سیاسي قوت جوړوم دې دې لګیا دی زموږ د میندو خویندو تورسرو د سرونو نه د لوپټې غورځوي او زه به خپلو میندو خویندو سرونو ته لوپټې خېژولو دپاره به زه خپل سیاسي قوت جوړوم دا د خیر او د شر معرکه ده دا د حق او د باطل معرکه ده ازل نه روانه ده تر ابده پورې به جاري وي یو وخت کې دا محاذ انورشاه کشمیري سنبال کړی یو وخت کې دا محاذ حضرت مدني سنبال کړی یو وخت کې دا محاذ حضرت درخواستي سنبال کړی یو وخت